کرامت د اولیاء حق دی معجزات د انبیاء او کرامت د اولیاء وي لیکن اول خبره دا کو چې ولی پیژنو دا ولی چاله ویل شو کرامت سمانه دا پښون کې سمانه د مر نور سره سمانه ډیر انسانان دی وره بدنامه بچاو لګي لکه دغه مولا ډیر کښړې دي قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا د اولیاء او کرامتونه نه مني دا تلبیس کوي ورس ان شاء الله سیرت کې روان دي موږ دا خبره کوو چې اول دا ولی او پیژنه دا ولی څوک دی دغه ورسه به کرامت او پیژنه د کرامت معنا کرامت د اولیاء دا په قران باندې ثابت دي مریم علیه السلام الله کې سر رزق ورکو کوم انسان چې د اولیاء او د کرامت نه منکر شي دا سړی د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر شي دا سړی به منه دی دا کافر دی دا خبره غلطه راځي د اولیاء او کرامت نه منم ورسره ان شاء الله دا خبره کو چې کرامت د اولیاء څه معنی هغه باندې خبره کیږي خو اول د ولی تعریف کوو د ارچا کرامت څوک نه مني د ولی کرامت مني ولی چاله ویل شي الله رب العزت قران کې دغه تعریف کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې دغه عقیده توحید او سلیریش ګنټي د قران او سنت لاندې ژوند کوي دغه ولی ولادت ولی ولادت نه شي ویل چې هغه په شل کال کې چرته غسل نه کړي کمیسي ایستلې چرته پرتګي ایستلې وشي نو دا وګت کمیسي کړي ببر وخته دا مخم تک تورې لکه دا لوی ولی ولادت دا چرته ولی ولادت رب العالمین خدای نه دی ویلې رب العالمین د شي ویلې چې ولی ولادت هغه انسان دی الذين امنوا چې هغه توحید عقیده چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین د هیڅ د الله سره شریک نشته وکانو یتقون سلیرج ګنټي د قران او سنت لاندې ژوند تیری دا ولی ولادت د شي سړی چې سړی راغی نو خامخ ار سړی کرامت دغه مني د قران او سنت متابع دویمه ولی الله انسان هغه ویلې شي چې د رب العالمین د پاره د خلکو سره ورانه او د رب العالمین د پاره د خلکو سره جوړي او دا کوم خلک چې په استدلال کې داخلي پیش کې دا قطن الله نه پیژني نو ورانه بچو پیژني ولا بچو پیژني او برابر بچو پیژني د الله دشمن بچو پیژني د الله دوست بچو پیژني چې تور ته وای دا ولی الله دی یا يحبون لله د الله لپاره محبت کې او د الله لپاره بغض او د الله لپاره محبت دا معنی چې صدر کې جتیږي نو چې درنه کې کمیږي نه بلکې بعض علما دا وایي ويتقرب الى الله بكل ما افترض عليه رب العالمین لنجدکیږي په هغه کارونه باندې چې الله په لازم کړی دي یا د الله په یو کور کې راځم شي خپل مابین کې سره رشتہ داري لري لیکن روح رشتہ چې د قران دی لکه څنګه اوسه په دې کې لوی رشتہ قران دی یو اثر کې د څه معنا راغلی دا وې د رب العالمین دی ذکر له شر رواني لکه څنګه چې باس د خپل منزل لراځي او د الله د اولیاء او د مسلمانانو سره د محبت ورانه وسره نه لکه څنګه چې ماشوم د مشر محبت او مینه له خوشاليږي خو چې کله د رب العالمین د حکم نافرمانی کېږي د څه غوسه کېږي لکه پړانګ زمره چې غوسه یو سړی به څلوري ګنټې د الله او د الله د رسول مخالفت کې دا به خو کې تیریږي الته بوري چې مو سره سکي ډوړې مو سره خوري او ته چې دا ولی الله دی ولی الله خو دی ویل شي چې په کوم ځای کې د الله او د الله د رسول مخالفت کېږي دا برداشت نشي کولای غوسه کېږي قهر ورته راځي دی ویل شي ولی قران کې رب العالمین فرمایي چې اسماء اولیاء متقین دي مولا علی خریص حنفی عالم دی غوي چې بدعتي متقین نو نتیجه دارو وتلا چې مبتدی انسان دا بد الله ولی نه د الله دوست توحید او سنت والی